أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمن د بیان موضوع ده د ایمان بیان. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې د اسلام بنیاد په 5 څیزونو دی. نمبر 1 د دې خبرې شهادت کول چې د الله تعالی نه سوا بل لایق د عبادت نشتا او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی رسول او بنده دی. او دویم موز پابندی سره کول، یعنی موز پابندی سره کول او زکات ورکول او حج کول او د رمضان روزې نیول. دا حدیث بخاری او مسلم نقل کړی دی. د دې تشریح کې دا بیان راځي، مطلب دا چې د اسلام د امارت دا 5 ستنې دي. که دا یوه ستن هم له دې نه ضایع شي نو دا امارت به قایم پاتې نشي. او کوم چې دا 5 دي نو یو له دې نه دا چې د الله تعالی په وحدانیت او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په رسالت باندې اقرار کول دي. او دا معلومه خبره ده چې په دې کې نه مالی تاوان شته او نه بدني کوم تکلیف شته، بلکې فقط په زړه او په ژبه اقرار کول دي. بغیر له دې نه سړی مسلمان نشي جوړېدی.